السلام علیکم. څنګه چې د سعودي عرب د ویزې لپاره نیو ټیک ټیسټ چې دی هغه امپورټنټ دغه شانتي یو بل ټیسټ دی د هغې نه سافټ سکل ټریننګ ټیسټ هم دی. نو په دې کې مختلف قسمه ماډیول دي، هغه ماډیول به تاسو سټډي کوئ او ټیسټ به ورکوئ. نو که څوک په ویب سایټ باندې نشي کولی نو د دې په پلی سټور باندې ایپ هم موجود دی او د هغې ایپ نوم دی سافټ سکلز دی نوم دی. نو آلریډي ما ډاونلوډ کړی دی، موږ به یې اوپن کو. چې دې موږ اوپن کو نو کوم چې نیو کسان دي چې رجسټریشن نه کړی په رجسټریشن باندې کلیک کې به دې کې نیم غواړي، میډل نیم غواړي، لاست نیم غواړي، ډیټ اف برث، سی ان آی سی به کنفرم کړئ، ایمیل ایډرس، موبایل نمبر او پاسورډ به ولیکئ او په رجسټر باندې به کلیک کړئ. تاسو چې په رجسټر باندې کلیک کړئ ستاسو به اکاونټ جوړ شي. نو ما خو آلریډي اکاونټ جوړ کړی، زه به لاګ ان باندې کلیک کړم. په لاګ ان کې په سی ان آی سی په ځای کې به شناختي کارت نمبر ولیکئ او لاندې د پاسورډ په ځای کې کم کوډ چې تاسو ورکړئ کنفرم پاسورډ هغه پاسورډ چې دی هغه به ولیکئ او د هغې نه بعد چې دی که نه نو په لاګ ان باندې به کلیک کړئ. نو تاسو به ویب سایټ ته ورننوځئ. نو ما دا ټولې ماډلې کمپلیټ کړي دي. تاسو په کنټینیو لرنینګ باندې کلیک کړئ، دا مختلف قسمه ماډلې دي. اوس دا ټولې ماډلې ما کمپلیټ کړي دي. ښه، نو زه به اوس تاسو سرټیفیکیټ چې کله دا ماډل کمپلیټ شي بیا ور سرټیفیکیټ آپشن تاسو راشي. نو په ډاونلوډ سرټیفیکیټ باندې چې دی په هغې باندې به کلیک کړئ. ستاسو سرټیفیکیټ چې دی هغه به تاسو ته په سکرین باندې راشي او په پی ډي اف فایل کې به ډاونلوډ شي. نو دا ټیسټ ډېر زیات اهم دی د نوي کسانو دپاره هم دی او کوم چې په چوټۍ راغلي د هغه کسانو دپاره هم لازم دی. داسې یو سرټیفیکیټ به درته راشي او هغه سرټیفیکیټ چې دی هغه به د ځان سره پرنټ کوئ او پرنټ په کلیر وباسئ او د ځان سره که فرض که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي. نو دا به د 18 اکتوبر نه چې دی کمپلسري کېږي، دا وکړئ. تھینک یو سو مچ.